والنكرة اذا وصفت جاز ان تقع مبتدأ نکره چکل راغی توصیف شي نبی هغه مبتدا واقع کېدی شي ځکه چې د توصیف د وجنا دا قریبه شو معرفه تا د توصیف د وجنا دا هغه شریک افراد کم شل هغه شریک افراد لکه عبد نکره ده عبد غلام ته وایي نکره ده او موږ چې وایي عبد مؤمن غلام نو مشرک ته وته هغه افراد کم شو نو تقلیل د شرکاو دام یو نوع د معرفه ده هغه کافر غلامان ته وته قرآن وایي ولا عبد مؤمن خیر من مشرک یو عبد مؤمن داخله د مشرک نه لور خور مشرک ته مور کو غلام ته ورکړه لیکن مشرک ته مور کو ځکه مشرک پستا خور او یا لور مشرک کی او مؤمن اگر چې عبد ده لیکن بیا مؤمن خود کنه ایمان بداغه په خپل باندې باقی پاتې شي ولا عبد مؤمن عبد موصوف ته مؤمنون داغه لپاره صفت ته نه کېره ده لیکن مبتدا واقع شولا ځکه چې تخصیص په مؤمنون سره چراغه نو مشرک ته وته نو دا نکری چې توصیف وشي نو افراد کم شي افراد مخکې د عبد افراد ډیرو کافرانو تم شاملو لیکن د مؤمنون د وجنا عبد مشرک ته وته نو تقلیل شرکاو دا یو شی معرفه تقریب کی معرفه خو نه ده لیکن بیا معرفه تقریب شو ولا عبد مؤمن عبد موصوف ته او مؤمن صفت ته موصوف سره صفت مبتدا او خیرون صيغه صفت مشبہ او من جار مشرکین مجرور جار سره مجرور نه متعلق شو دا خیرون سره صيغه صفت مشبہ سره متعلق نه دا خبر شو د پاره د عبد مؤمن عبد مؤمن خره د مشرک نه او دا تصغیر چې کومه دام حکمن توصیف ته یو طالب وی رجل قائد یو وړو کې سړی ناشته یو سړی ډیر وړو کې د یلبای یو طالب هغه ته طالبانو رجل وی امرو طالبان هم ډیر روان دي نو مې ورته رجل شو چرابه وی جی رجل راغی خو ډیر روانو حتی به ټیکټ ته له رجل د جلبای یو طالبو نو سمندري جادو کې په خوا خلک لو کاری نه مخکې براتلو ماته رجل براتلو ډیر براتلو اوس خو خبر مرګ د کوجوند د جلبایو دغه سی بي ټیکټ اتلو یو طالب ته غړی ورکا کوي حج به کو غړی ستاره او که حج نه دغه سر عالم محرومه بیا بلا غړی راکې په دې شرط غړی ورکړو لیکن ظالم چالت سمندري جهاد نه پوښو اسی پولیسو کو ته دا غینه منډه نو بس پولیس یې دیکھو چل در ویني ولو بیا سمندري جهاد کرا پارسل کو حج ونه کو بیا طالب ته را کرا غړی بهر حال نو طالبان چې وړو کی طالب ته ټیمره وی ټیمره هغه ته وی رجل نو مطلب دا چې رجل موصوف بالصغر هغه سړی چې هغه کې د ټیټوالي نو دا تصغیر حکمن چې کوم نو په صفت کې داخل له رجل نه مراد ده رجل صغير جاء نو دام په حکم د نکری مخصصی کې شو والنکره اذا وصفت جاز ان تقع مبتدا نحو قوله تعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك نو عبدنا اگر کا نکره ده لیکن توصیفی فمؤمن باندې شوی ده وکذا او دارنګه صحیح کیږي ابتداء د نکری اذا تخصصت کله چې هغه تخصیص شي به وجه اخر په بل طریقه لك رجل في الدار ام امراه الګه پکور کې سړی دی او که خزله همزه د استفهام چې دغه مقابله کې امر راشي دا راځي د پاره د احد الامرين متکلم مخاطب ته وایي چې ما ته پته ده چې د کور کې څوک دي ما کتلی دي لیکن غټ صادره په سرو پته نه لګي چې خزه او که سړی او کله کله جمی کې سړی یو غټ صادر په سر کې الګه ما کتلی یو سړی غټ صادر اوس تارا ته پته نه لګي چې هغه سړی دی او که خزه ده نو په دې صورت کې تخصیص د حمزه د استفهام او د ام د وجن راغی ام چې د حمزه استفهام په مقابله کې راشي د دې معنا دا ده چې مستفهم مخاطب ته وایي چې ما ته پته ده چې احد الامرین په کور کې شته احد الامرین لیکن تعین نشم کولی چې رجل او که خزه احدهما لازما پکې دي
لکا رجل فی الدار ام امراتن مخاطب نہ تپوس کئی متکلم چھ احد الامرین ضرور شتا دے لیکن ما تے تعین نہ معلوم دے کہ لوی پڑھنے چولے چایا دا سڑے دے دا ساڑ دا وجنے غر صادروں کا خدا وادانی پائی کے پٹکڑو ضرور احد الامرین شتا دے او دارنگی وما احد خیر من کا احد نکرہ دا لیکن پسیات دا نفکر آگلی دا اور نکرہ چی پسیات دا نفکر آشی عموم پیدا کئی تا نسوکم خنشتا تاین بکر آگئے دا کہ سلب دا طولوش یو سالم تا نخنشتا دا خودم دا مقصود دے دانا چی او تن بتا نخی نکرہ چی پسیات دا نفکر آشی عموم پیدا کئی تا نسوکم خنشتا دا شے معرفہ شوا طول سلب کلی دا گا چی یو سالم نیسے جتانا بہتری او بل و شر احر دانا بن شر یو شر دے شر نکرہ دا لیکن احر دانا بن ددی تخصیص راوستو شر دے چی پچگو کرے دے خاوند دارو لرا دا سپے غاپی لیکن چی سپی باندے دا سپی مصیبت راشی دے بے آواز بدل شی دا سپی آواز مکتلے دے سپے خواہ سے غاپی لیکن چو رہی گی بیرون بازو دا سے آواز کئی نو بلائی لی دلی اللہ دا حیوانات تکن اللہ اکبر دی دا عذاب ادراک دا طول رمخ کی گئی زمان تجربہ دا چکل زلزلہ لی دا شپی قسم در تخرم چی دا شپی دو دری منٹ مخ کی روڑی شروع کی دی احساس تا عذاب دا طول رمخ کی گئی بیا رستو با قدر ما سوسو دل تجربہ دا شپی چی دا حیوانات چگی کی نو بس سڑے یریگی چی خدای خیر کے عذاب را دی دغه وجه حیوانات د قبر عذاب ومني حدیث کې راځي کله چې د قبر عذاب الله تعالی د انس او جن پټ کړی او حیوانات به کله نه کله مقبره کې دا ټول ساروي یکدم منډه کې موږ به اولې منډه وي رسول د حدیث نه پته ولګېده چې رسول الله مبارک په مقبره تیرې دونو هغه اوخه ټوپ کو رسول الله وی دا د مړو عذاب ولید انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلا انه لكبير اما احدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول وفي رواية لا يستتر من البول يوشغ الخور او بل بدورو بول نذان نساتو وعلى كل حال شر عظيم للوي شر ده چې پچغو کړه له خاوند داړو لرا خاوند داړو نه مراد سپې ده سپې چې نباح معتاد کینو معلومیږي چې خیر ده تسپید وغا پارا دے یو نباح معتاد او یو غیر معتاد چروڑی شروع کی لا دا شر دلیلی او فی الدار رجل فی الدار خبر مقدم دے دا تقدیم دا خبر دا وجن تخصیص راغ پا مبتدا کی چما فی الدار ہوئی دل قہارا متوجہ شا فی الدار میں استادین تصرا دی پکور کی استادین تصرا دی ما چوی فی الدار پکور کی تاسو بطول وائی چه دین رستو با دا متکلم داسی و شے ذکر کئی چه اگا پکور کی دراتلو قابلی چه پکور کی دراتلو ذکر ایما فل جیبی پجیب کی زیما فل جیبی پجیب کی تمام طالبان وی چه دے برستو دا خبر کئی چه پجیب کی میں پی سی دی کے دے چه منتم را کی یا پجیب کی میں قلم دے یا پجیب کی میں چاقو دے یا پجیب کی میں کنجی دا ایمان وایده چې ما فل جیبی د چا پدین کې را دي جیب کې به موټری جیب کې موټر را دي یا جیب کې غویا یا غوا را دي نه را دي دا ماشومان ډېر ماشومانی باندې ماشومان وته پلان کې کوم ځای دې امراشه بچا د ما دې جیب کې هغه ایمان واقعي جیب کې لټای نه کواړو ته لیکن نو سړی ته چې راځه د ما دې جیب کې زید دې خان دی بچدا ته څه خبره کې د چې فداري به وینو طالب به وایي چې دین رست بلاس یو شی موجودیږي چې هغه پدار کی وی دانه چې پکور کی ټینک ته یا ریل گاډی دی یا سمندري جهاد پکې ولاړ دی څوک هم دانه وایي نو د فداري د ټکی نه مخاطب ته پته ولګي دا چې رست داسې یو شی را روان دی چې هغه به د دې صلاحیت راځي چې پکور کی وي پکور کسی پارسنګي پکور کسی کټي پکور کسی سپیوي پیشووي سړیوي خدای ماشومي داسې نه کړه دا خونه چې فداري پکور کې سمندري جهاد ولاړ دی پکور کې هوایی جهاد ولاړ دی پکور کې اتی ولاړ دی دانی کم چې د کور مطابقی اب ذکر کیږي تقدیم د خبر
په مبتدا کې تخصیص راوستو چې دا څه شی ذکر کیږي چې هغه د دې صلاحیت لري چې په کور کې دن راشي. فی الدار رجل وسلام علیک، اصل کې له سلمت سلاما علیک. بیا دا شی موږ د جملې فعلیه نه جملې اسمیه ته د دوام او د استمرار د پاره نقل کو چې ما سلام دی پتا باندې. اصل کې له سلمت سلامی علیک. بیا د جملې فعلیه موږ دا جملې اسمیه ته نقل کولو دی کې تخصیص راغله ده. دا خبره ختمه شوه. او بعض علماء وایي چې نه سړیا نکره چې فائدہ ورکوي مخاطب ته بیا خیر دی چې ته ذکر کړي. بعض وایي د دعا په ځای کې که نکره مبتدا راشي نو پروا نشته، لکه ویل للمطففین، ویل مبتدا ده او نکره ده. ویل للمطففین خیری دي. او څوک وایي چې نه یو نکره قابل د تعجبي معرفتن که یو د اسمینو نه معرفه و بله نکره وه نو طالبه فجعل المعرفة مبتدان، معرفه به مبتدا کې ځکه چې اصل په مبتدا کې تعریف ته او اصل په خبر کې تنکیر دی. نو چې کومه معرفه هغه مبتدا کا او چې کومه نکره کې خبر کنو حق به حقدار رسید، حق به حقدار رسید. نو بیا بدا کې فجعل المعرفة مبتدأ والنکرة خبرا لك زید عالم. زید معرفه ده و عالم نکره ده. نو زید مبتدا کا و عالم ورته خبر کا. البته تمن خامخا ځکه اصل په مبتدا کې تعریف ته اصل په خبر کې تنکیر ده. نو چې کومه معرفه ده هغه مبتدا کا او چې کومه نکره ده هغه خبر کا. نو حق به حقدار رسید. کما مر لکدام خبره مخکې تیره شو. زید قائم مثال می در کړو، زید قائم مثال می در کړو. نو بیا درته نشم تیروله اشاره درته وکړه کما مر طالبي دی دات نحوی د نحو امیر نه نحو امیر طالب ته بلام درلا بیا وای او د هدایت نحوی طالب خو کافر مولای هغه ته اشاره کافی کما مر. وان کان معرفتین او کدواړه معرفي وي فجل ايهما شئت مبتدا ستا خو خلا اشنغر د خو خیره اریو چې مبتدا کې او بل خبر کله که الله الهنا یا الهنا الله، الله الهنا یا الهنا الله، محمد نبینا یا نبینا محمد. دکه هر واحد کې صلاحیت مبتدا والی شته، هر واحد کې صلاحیت د مبتدا والی شته ده. و آدم ابونا یا ابونا آدم، آدم ابونا یا ابونا آدم. دا خبره ختم شو، دا خبره ختم شولا. یاد شو درته کنه دا ټول خبرې مې چرته یاد دي. تکرار به کوي، تکرار لازمن کوي. او درته بار وایم چې تکرار کې د سلور پیندو تنو نه زیات مجمع کېږي بیا غپ ته جوړ شي. سلور پیند تنه طالبان او قابل طالب چې ودل تکرار وکي نو بیا بل طالب دې مسره تکرار وکي. چبا خدا وای چبا مرګري چې ناسیو مرګرو کې چبا خدای نو مولا بش او کنه صم بکمن عمین قسم دې کوم مدرس دیو جن طالبان ته کار کوشش ته کوي چې الکو زودا سبا کړو ما باندې طالبان سر خدای بوده افشونه او لا يتلفظ بكلمه نو مولا کېږي بیا نو جبا خدا واخه دا جبا لګه خدا وا علم بخوازیدن است نه بخاموشی جبا خدا وا تکرار کې کله نه کله بل مرګري ته وایي کله تکرار باندې تکه قابل طالب ته پکار دا چې په ملګرو رحم کې بعد طالب وایي چې بل طالب خو چخلو نه خولې کوي سپتی او باسم خپکیږي چې چپ شنه ته قابل طالب ته الله تعالی طاقت تر کړل دا گویاي نو بل باندې مرحم وکا. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ته چې غواړي چې د مولا شو بل تم دا نعمت متوجه کنو خدای بتا باندې نورم فضل او کرم داخله. بعض طالب قسم کړي چې زمانه بغیر بل څوک به انکار تکرار کوي اړه چې طالبانو تاړو پتو نه لګي چې بلم لا مولا ده نه دا خدای لپاره ملګرو سره رحم کوي. قابل طالب بل ملګری مجبور وای چې نن به تکرار کوي چې دا عبدالقهار جبه مخدي کنه او بلغه سے خاموش ني. وعلى كل حال وقد يكون الخبر جملة اسمية
کله نا کله خبر جمله اسمی هم راځي او کله فعلی هم راځي. اصل په خبر کې افراد دی، لیکن کله نا کله خبر جمله هم راځي. مبتدا خو به همیشه د پاره مفردی، د خدای په خدای کې مبتدا چرم جمله نه راځي، که راغلی وي نو اوله به په مفرد باندې وي لازمن، لیکن خبر جمله هم راځي. ځکه چې خبر اصل دا دی چې نکره دی وي او جمله په قوت ته نکرې کې وي. جمله د دې وجه نه کله نا کله دا جمله هم راځي. لکه زید ابوه قائم، زید مبتدا ده او ابوه قائم دا ټولی خبر ده. زید مبتدا، ابو مضاف، هو ضمیر چې راځي د زید ته محل مجرور مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه مبتدا، قائمون خبر او مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبر د زیدن شو. څنګه به ترکیب کې عبدالقهار زیدن مبتدا، ابو مضاف، هو ضمیر چې راځي د زید ته محل مجرور مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه، او قائمون مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبر شو د پاره د زیدن. نو دی وی وقد يكون الخبر جملة اسمية لك زيد أبوه قائم، أو فعلية یا به جمله فعلیه مرادی لك زيد قام أبوه. زيد مبتدا ده او قام فعل له، قام صيغه واحد مذکر غائب بس اثبات فعل ماضی معروف، ابو مضاف، هو ضمیر چې راځي د زید ته محل مجرور مضاف سره د مضاف الیه فاعل لا قام شو، مضاف سره د مضاف الیه او فعل سره د فاعل جمله فعلیه خبریه خبر د زیدن شو. خبر نو دی وی خبر به کله نا کله جمله اسمیه وي لکه زید ابوه قائم، یا به فعلیه وي لکه زید قام. لیکن دا یاد لرا چې خبر جمله رااله بیا به پکې لازمن یو عایدی، بیا به پکې لازمن چې هغه به راجي وي مبتدا ته، چې هغه به راجي وي. اوس دلته کې په زید ابوه قائم کې عاید دغه هو ضمیر دی، ابوه قائم، ابوه قائم، نو دا د هو ضمیر عاید دی راجع دی زید. دا یاد لرئ هر خبر چې جمله وي، خوا جمله اسمیه وي که فعلیه وي او که شرطیه وي او که شي نور بلا قسمونه امرا روان دي، نو دغه جمله کې به یو عایدی چې هغه عاید به راجع وي مبتدا تداوله داوله. دا ځکه چې جمله مستقل بالذات ده، جمله نو جمله چاته محتاج ني، نو کومه پکې عاید رانړو نو جمله بزان ته او مبتدا و بدون الخبر پاتش، مبتدا و بدون نو دی وجره دی جمله کې او ضمیر اوله چې دا ضمیر دا جمله د مبتدا سره اوتړي چې مبتدا بدون الخبر پاتې نشي. جمله مستقل بالذات دا چا سره ثبت نه غواړي، نو مونږه دغه جمله کې یو ضمیر راړو چې ټانکه ورسره لګاو چې دا هغه مبتدا سره تعلق پیدا شي، ورنه مبتدا به بدون الخبر. شان ورشاه رحمت الله علیه چې هغه د کشمیرو او په دیوبند کې مدرسو بیا ډېر لوی مدرسونو کله نا کله به کلي ته راغی سورځې به تېرې کې د دیوبند علما خو لوی علماو هغه وی چې زوجوه قیدوه، زوجوه خپل کې مشوره کا زوجوه دې سړی ته په دیوبند کې واده کوي نو مقید بشي، نو بیا د دیوبند شو بس آل تکي بیا څو نو یو مولا چې خلک ته خوشاله نو مګه دې کې ورته واده کوي نو کلک یو تړي. نو دا جمله مونږه دا غي مبتدا سره د ضمیر د وجه نه کلک او تړله، کلیدان ته به مبتدا غریبي بچی دې ته ما خبر کم نه خبر مګر ته جملې چې تا او تړ نو خپل به بیا دا غي سره محتاج. نو همیشه دا پارا چې خبر جمله راشي نو بیا پکې یو آیت پکاري چې دا آیت دا جمله د مبتدا سره مربوطه کی، دی وجه دا قانون دی. لکه جمله مستقل القانون خو ډیر سبق مو بس کوي.